قرآن موجود دی اوس دې شی باندې چې کله د سوویت یونین حکمرانی راغله د اشتراکي نظام بنیاد کې وستلو نو مذهب ختم کو عیسایت ختم کو اسلام ختم کو قرآن مجید نه ټول تلف کړو هغه وخت په بیا د قرآن حفاظت په کومه طریقه کې دو قاری بناستو ماشوم ته الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تر د والناس پورې به ول ختم کو حافظ ذوالفقار نقشبندی دا دامت برکاتهم العالیہ ټول تاسو پیژنئ په جنګ کې زمونږ یو ډېر غټ معزز شخصیت دی هغه وایي موږ چې کله وایو اوس دې شی ته لاړو وایي داسې ماشومان یې موږ ته مخې ته راوستل چې قرآن کریم هغوی په کتاب کې نه شو پړاولی موږ خو چې ماشوم ته قرآن دلته پړاوو نو قرآن باندې د پروف به یې پړاوئ هغوی به وایي قرآن په کتاب کې نه شو ویلی خو په یاد ورته د الف لام میم نه تر د والناس پورې یادو دا د قرآن موجوده ده که چېرته یو دشمن په موږ باندې راشي او موږ نه دا قرآن کریم تلف هم کړي نو بیا به دا قرآن محفوظ وي الحمدلله دویم نمبر د قرآن کریم دپاره الله دا ژبه محفوظ ساتلې ده د عربي ژبه کې چې نازل شوی دی الحمدلله عربي ژبه محفوظ ساتلې شوې ده کوم تورات او انجیل زبور نور چې څونه آسماني کتابونه په کومو ژبو کې نازل شوي هغه ژبې د دنیا نه محرومې شوي دي دریم نمبر د قرآن کریم حفاظت الله رب العزت په سینو سره کړی دی د یوې سینې نه بلې سینې ته د بلې سینې نه بلې سینې ته په تواتر سره دا موږ ته رارسېدلی دی دغه شانته چې د قرآن کریم دپاره د قرآن کریم دپاره د پنځه شپږ لکه کسانو ډېټه محفوظ ده موږ سره دا د قرآن کریم خصوصیت دي په یو مذهب کې چیلنج موږ ټولې دنیا مذاهبو ته ورکوو دوی ته موږ ته داسې یو ډېټه وښیي چې یو مفسر موږ ته معلوم دی چې کوم مفسر په کوم سن کې دا تفسیر کړی دی هغه موږ ته معلوم دی الحمدلله دغه شانته کې د قرآن کریم دپاره یو آیات شان نزول موږ ته معلوم دی د دې قرآن کریم دا شان نزول دی د دې دا شان نزول دی یو آیات شان نزول معلوم دی پنځلس وجه علماء کرامو ذکر کړي دي د قرآن کریم د حفاظت الحمدلله موږ سره قرآن کریم کامل دی اوس خلک موږ باندې لګیا دي څه کوي موږ باندې خوارانې کوي زما استاد قرآن سره ګوره دا نسبت ختمولو کوشش کوي په مختلفو طریقو به راځي نو کوشش وکړو چې ګوره موږ خپل بچي مسلمانان کړو اول به مسلمانان کېږي په څه باندې چې دله موږ خپله عقیده وښیو خپله نظریه ورته وښیو او دا موږ مدرسې ته ولېږو دلته دا دی بله ورځ ملګرو مشوره کې ناست وئ ما یو کس نه تپوس وکړو غټه ږیره وه بس بالغو ږیره خو نه وه خو زه بالغو خو وایي ما ته تپوس وکړو چې دویمه کلمه ووایه هغه ته پته نه وه بیا مې ته وویل د اودس د فرض تپوس وکړو چې په اودس کې څو فرض دي وایي پته ورته نه وه ما ورته مخ راواړو دا بچي مدرسې ته نه رالېږي راودرېږي راشي زموږ د مدرسې د تعلیم نه تپوس وکړه چې دلته په اودس کې څو فرض دي چې وده کېږي کومه دعاوې چې راپاڅېږي کومه دعاوې الحمدلله موږ مدرسو کې ورته دا ښایو دا ګوره تاسو چې دا بچي مدارسو ته لېږئ د دې ګوره حفاظت کېږي د ده د عقیدې حفاظت کېږي د ده د نظریې حفاظت کېږي نن سیکولر خلک راغلي دي سیکولر نظریه والا وایي مذهب ستا ځان ته انفرادي مسله ده دا به ما ورته نه راوباسي فصل الدین یعنې دولت دی وایي چې مذهب د هر سړي انفرادي کار دی اجتماعي کې به نه کې موږ ورته وایو چې مذهب د قرآن کریم چې الله نازل کړی دی د څه دپاره بیا د دغه دپاره حاکمیت دپاره نازل کړی چې قوانین به د دې چلېږي نو دوستانو وخت مختصر دی زه د خپله راغونډومه خبره یعنې ما ویل چې په قرآن کریم د عظمت په باره کې څه هم لږ مختصر وضاحت وکړم خو صرف اخري یو خبره درته کوم موږ د جنت نه راغلي وو بیا به جنت ته ځو زمونږ خو دا نظریه ده دا ایمان دی موږ سره ډېره محفوظ ده حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت د جنت نه دنیا ته راولېږو ساینسدانان اوس داسې خلک پیدا شوي د ډارون نظریه ده وایي دا انسان چې دی وایي دا د شاګو او دا د جیمز بي وایي دا د تر زامن دی وایي دا د شاګو د نسل نه راوتلي موږ ورته وایو دا خبره ستا غلطه ده الله رب العزت ولقد کرمنا بني آدم الله وایي ما د انسان د عزت ورکړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې پیدا کړی الله وایي موږ اوس نن سبا ساینسدانان هم دا نظریه لري یو ساینسدان دی ویلس په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی وایي دا انسان د دې کائنات او د دې سیارې اصلي باشنده نه دی هغه له 70 ساینسي وجوهات ذکر کړي دي هغه وایي دا انسان چې په کوم مقام کې د دې تخلیق شوی دی وایي د ډېر پر آرایشو بالعیفي ژوند ولرو وایي اوس دنیا کې هم دا کوشش کوي هغه شانته کې ژوند تېرولو کوشش کوي من کوو که نه کوو ګوره موږ چې دلته ناست یو
بندگان دا حیوانات دي دې شی ته ضرورت شته نشته ورته ضرورت هغه په بل توجیه کوي د نور دا شواګان دراوټ ودا د انسان سرمن خرابوي دا د 10 منټه ورته نشي څنګهدل وي لیکن د حیوانات چې د دنیا اصلي مخلوقات دي وي لس سپیشل وي ورته ولاړ نقصان ورته نه رسي هغه په لزته توجیهان ورکړي دا ساينسي چې د انسان د دنیا مخلوق نه دی اصلي موږ د جنت ته راغلو ور جنت چې دی الله خاص کړی دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله ودا جنت ته تاسو باندې خاص کړی دی دا د څه په بدل کې دی د مال او ځان په بدل کې دی جنت ته وګورځو او جنت چې دی وای دا روسیا مکه وای کا جنت هغه شاعر وای دا مندل کده جنت په حساب شي دا مندل کده جنت په حساب شي دا روسیا امت په وانه دا جواب شي دا مندل کده جنت په حساب شي دا روسیا امت په وانه دا جواب شي په وینا فجر په وبخي غفورا جم جوشي علي حیدر درد قصورا دا شکر دې چې موږ الله مسلمانان پیدا کړو فطري دین کې پیدا کړو فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله په فطري دین کې پیدا کړو زمونږ چې څومره عقاید او نظریات دي یو په خلاف عقل نشته اکثر زمونږ دي زمونږ عقاید باندې په ماورای عقل وي یا باندې زمونږ مرګري ماورای عقل خبرو ته خلاف عقل وي وی الله رب العزت تاسو نه کېږي چې په جنت کې با یو داسې ونه چې زر کاله به خلک ګرځي ګیر چاپیرا وی دا خلاف عقل خبره ده موږ ورته وایو دا ماورای عقل خبره ده خلاف عقل نه ستاسو عقل کې ناراضي ماورای عقل ده الله رب العزت چې ورونه پیدا کولای شي پټونه نشي پیدا کولای الله رب العزت په دې دنیا الله څنګه بچی درکې انت په مزيوي انت په خواهشات موږ الله راکړي دا په دې دنیا کې موږ څه کوو په اسلام باندې عمل کوو نو دوستانو زخبره خبر را غونډو ما خپل دا کوم مفتي صاحب چې کوم دلته دا ترتیب ته خیر شروع کړی دی دا د ټول کلی لپاره وردا کفاره ګرځي یو داسې دیني مجلس د اتیا دا یو د غلطو مجلسونو کفاره ګرځي دې ته خپل بچی را لګي او دا مدرسه تاسو کامیاب کړئ چې ان شاء الله روان کال د خیر دل ترا شو دا یو جامعه الله ګرځولې وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا. حضرت مولانا مفتي ابو اسامه حسن صاحب حفظه